کله چې دنیا ته زه راغلی یم د الګ نوم د اکرام خو بس دا وایرس لګېدلی و دغه له وجې چوټي هغه ته میلاو شوی و نو بس چېرته ګیم به یې کوه هغه کې راولېدلی نو هغه کې لږ دغه زخمي شوی دی بل بس دغه 300-400 روپۍ د اړي وې وه دونه څه د هغه هم نو پلار هم وفات شوی دی مشران وروڼه هم داسې نور نشته دی ختم دی چې 200-300 روپۍ سړی په ګودام کې والي وي ماښام ځي نو 500 روپۍ ضرورتونه یې په کور کې ځکه چې مهنګایانې دغه شان دي حالات دغه شان دي او د هغې په اپریشن چې څومره پیسې راځي ملګری یم هر وخت راغمو سره ملګری یم چا سره چې ما له زړه دوستي کړله چا سره چې ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وطن نیوز خوږو اوریدونکو کتونکو سلامونه نیک احترامات مې والی اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ ټول عمر یو کاوش شي یوه هڅه او هغه دی چې د مظلومیت اواز راټوت کړو د مزدوریت اواز راټوت کړو دا خلکو اواز راټوت کړو دا خلکو رسایي وکړو چې د هغې رسایي په اسانه باندې الله چارواکو ته نشي رسېدلی اوریدونکو څنګه چې تاسو به د مخکنو کلیپونو او شاټونو کې وکتل چې په یو ګودام کې ولاړ د بګرۍ په یو ګودام کې تاسو ورځ دوه مخکې په سوشل میډیا باندې کتلی هم چې اکرام نومې هلک په دې بګرۍ او په دې ګودام کې به کار کوو هغه رالوېدلی هغه ته انجري شوې ده سپاینل کارډ انجري شوې ده د هغه وجود پیرالایز شوی دی نامه لاندې ټیټرامري شوی دی ډسیبلیټي ورته راغلې ده مزدورتیا راغلې ده د هغه په پېښور هسپتال کې پروت دی چې د هغه څه صورتحال دی د ملګرو نه به تپوسونه هم کوو د هغې د کور حالات څه لږ د ملګرو نه اورم چې څنګه حالات دي السلام علیکم خپل نوم ملګرو ته والی د کوم ځای وایي تاسو زما نوم شیرعلي دی د ډیم خوا کې کور دی او راغګانو کې شیرعلي بھای د نن نه ورځ دوه مخکې چې کومه قصه راغلې ده د هلک نوم سره دا مسله ورته څنګه راغلې اول راغلې ده د الګ نوم د اکرام خو بس دا وایرس لګېدلی و دغه له وجې چوټي هغه ته میلاو شوی و نو بس چېرته ګیم به یې کوه هغه کې راولېدلی نو هغه کې لږ دغه زخمي شوی دی بل بس دغه 300-400 روپۍ د اړي وې وه دونه څه د هغې هم نو پلار هم وفات شوی دی مشران وروڼه هم داسې نور نشته دی دې ګودام کې به کار کوو دې ګودام کې به کار کوو اوس هغې په پېښور کې پروت دی پېښور کې اپریشن دی ما بیګا د ورور سم خبرې کړي زما په خیال 3-3.5 لک روپۍ ته اپریشن غواړي نو د هغې څه وس مس کېږي د اپریشن د پیسو وس خو یې نه کېږي بس دلته بیا چې څه وګټلې هغه بیا د خوړلې او نور خو څه نشته داسې بله چاره اوریدونکو شیرعلي بھائی خبره واقع ختم دی چې 200-300 روپۍ سړی په ګودام کې والي وي ماښام ځي نو 500 روپۍ ضرورتونه یې په کور کې ځکه چې مهنګایانې دغه شان دي حالات دغه شان دي او د هغې په اپریشن چې څومره پیسې راځي دومره پیسې د هغو وس نه کېږي چې هغې ورکړي په پېښور کې پروت دی هسپتال کې پروت دی خو د هغې وس نه کېږي چې ځان له د ورور له په اپریشن وکړي هغه رونو سما راوېدم شوی وه نو هغې د پیسو منتظر دي د مدد کولو انشاءالله چې څومره خلک اواز اوري زما یقین هم دی انشاءالله نو ملګري به ورسه چانده هم کوي هیلپ هم ورسه کوي خو چې څوک ورسه چانده کوي ستا په خیال چې چا لی ورکړي چانده چا څه وکړي یاره چانده دلته وړوکی ورور هم دی او هغه ته به خپل هغه ټول زامن ځي راځي تاسو ته خو د غربت صحیح پته راشي غریبانان خلک پته ده زموږ څخه خو وړوکي راغړ کړو لکه مطلب صدقات زکات پې کېږي زکات به کېږي تاسو یو شمېر خلک اوري دا کومه مسله چې راغلې ده د لږ ته کومه مزدورتیا راغلې ده سپاینل کارډ یې ملا یې ماته شوې ده څټ یې مات شوی دی او په پېښور کې پروت دی او پېښور د خرچې هم ډېرې زیاتې دي د هلک د کور صورتحال څنګه دی تاسو ته پته ده او عوامو نه کومه مطالبه کوو چې څه وسه وکړي اول خو ستاسو تحصیل خانه دې ستا په راتلو باندې ډېر مشکل حل کړی وایي خو داسې خبره ده چې یاره دې لږ څه ګیم یم کوه او دې راولېدلی او که نه د ملا څه پټ مټ ډېر څه مسله وایي دغه خو لکه په هسپتال کې هم پروت دی او بل داسې خبره ده چې یاره اپریشن هم ګران دی نو لکه زه وایم چې عوامو څخه کومک ورسه وکړي چې څومره شي کولی هغومره ورسه وکړي نو ډېره مننه به د عوامو انشاءالله اوریدونکو د عوامو نه مطالبه ده او ګزارش دی او ریکویسټ دی عاجزانه چې دا حالت پر انسان باندې راتلی شي اوس که تاسو 100 روپۍ راوالی 1000 روپۍ راوالی او 15,000 تاسو پیس نه کېږي خو د هغه پې ښه پوره کار روانېږي د هغه پې ښه پوره کار کېږي د انسان زندګي پې بچېږي د دغه ژوند پې دغه اکرام الله بچېږي انشاءالله زما د تنظیم نه چې څومره هم کېدی شي هغه نه موږ به سپورټ کوو خو ډېر خلک زموږ اوازونه اوري انشاءالله څوک هم چې مدد کوئ څوک هم چې مرسته کوئ د خلکو سره د هغې نمبر به ورکوم د هغې سره به رابطه کوئ یا زموږ سره رابطه کولی شي هغې ته خپل لاس په ستاسو پیسې میلاویږي ستاسو به دلته ګودام کار کوو که نه روزانه به راتلو وایرس د وجې بس چوټي ودا میلاو شو ښه د وایرس د وجې چوټي ونه هغې ګیم له تللی هغه ګیم نه تللی کور حالات یې څنګه دي کور ډېر بې وسه دي
اوس ته خبرې کې چې پېښور کې اپریشن شوی کنه نه په اپریشن نه شو پېښور کې دی پیسو د وجې پاتې پیسې د وجه پاتې غریبي ده بالکل غریبي ده نو که څوک ورسره مدد کوي مرسته کوي د غرور سه ولوي کې کرچا سه وږي دلته رورم شته او تر زمانه مشته هغه په لاس په وته ولي واپس په وته ولي اوریدونکو د ګودام کې چې څومره ملګری دي کو ټولو ته خبرې کوم پروګرام لګوګت کیږي او ټولو دا ویل چې غربت ډېر سیوا دی او غریبي ده هیڅ وس د سینې کیږي زه خپل هم دغه کور ته ورغلې او مدا دغه ګودام ترالم هغه ګودام د پکم ګودام کې چې کرام الله کار کاو د نن څومره دي نن درې مسلور مورد ما په خیال سلور مورد چې پیښور کې پروت دی هغه تملا ماته شوی به دي شي دا تحصیل خان او دغه لک ډیر زبردست لک دی زمونږ مرګره دی دې فکرې ته موږ لیدو چې راتلو به ولکه کله چې دا واقعیا رالم لکه ډیر خلکو سره کومک هم وکړو لکه هیڅ پته ونه لګېدله که نه نو زه وایم چې راوامو سره ډېر کومک وکړي ځکه چې ډېره غریبي ده موږ ته پته ده زموږ سره کې نیپاڅي زبردست انسان دی ښه هلک دی نو زه وایم چې ستاسو د میډیا په نسبت باندې اوس چا څه هیلپ وکړو نو د هغو به ډېره مننه ډېره شکریه انشاءالله کوي به انشاءالله زمونږ اواز دې وخت کې مینهګانې اوري امپیګانې اوري ډېر غټ غټ خلک یې اوري مسافرونه اوري انشاءالله خامخا به ورته کوي اورېدونکو دا درد او دا تکلیف پر انسان باندې راتلی شي ځکه چې د انسان دغه په خپل اختیار کې نه د رب د طرفه او دا که په هغه باندې امتحان دی او تکلیف ورته راغلی نو معاشره باندې امتحان دی په ما امتحان دی په تا امتحان دی په دې ټول چاپېرچل باندې امتحان دی چې په دې باندې دا دوک او درد رالی که دې باندې مطلب نن 2-3 لک روپۍ 4-5 لک روپۍ لګي او د دې وس نه کېږي نو عام خلکو باندې امتحان نه دی دا اوس څه کوي نن که موږ 100 روپۍ راولو 1000 روپۍ راولو او اکرام الله لپاره چانده وکړو نو یقینا چې د ژوند په بچېدی شي او د دې بدلې به رب العالمین موږ له انشاءالله په دنیا هم راکوي په آخرت کې به هم راکوي که زکات څوک د خپلو پیسو نه وباسي چونکې دا بزرګه میاشت ده روژه را روانه ده څومره هیلپ وس ته چا وس کېږي هغه ورسره وکړئ او انشاءالله ستاسو په لاس به ورته میلاویږي ستاسو په لاس به ورته ورکوي انشاءالله نو انشاءالله دغه به ورسره کوو د اکرام الله د ورور نمبر هم د پروګرام د پاسه ورکوم زه خپل نمبر هم ورکوم که څوک سم مرسته کول غواړي نو بالکل په خپل لاس یې ورکولی شئ په خپل لاس یې هغې ته ورکوئ او الله تعالی خوشحاله کوي نو انشاءالله کوو اوسه روژې میاشت بالکل ملګري ټول اوري نو بل پروګرام وردا کې اجازت الله پامان کله چې دنیا ته زرغ